السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نوې ویډیو سره تاسو خلک له وایو ملګرو امید لرم چې تاسو ته به ډېر خوشاله وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو په دې ویډیو کې تاسو سره یو نوې خبره شریکوو چې الله تعالی خپل کرشمه په قوت کې خولې ده او د جنۍ خلک ساس کړی دی. کو چې تاسو د نظام خبرو غواړئ کو څه پوهې چې زمونږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړئ زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه وخی چې زمونږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. دوستانو قوت کې الله تعالی یو خپل کرشمه خوري دا او د هغه کرشمې نه دا ثابت کړی دي چې الله تعالی سغواړي د هغې نه زیات چاته ملاویږي او نه چاته کم ملاویږي. همدغه رنګې الله تعالی یو پلار چې د یو لور پلار او هغه نه د الګ پلار ساس یو میمونی جنۍ نه یو الګ ساس کو چې د هغه اوس محمد الکما نامه ده او هغه ډیر خوشاله دی او هغه په شپږمه درجه کې سبق ویلي او د جنکو سره به ناستا پاستا کوله ځکه چې کله هم جنۍ نو جنۍ به جنکو سره ناستا پاستا کوي او هغه وایي چې ما دا خپل عزت د وجې په سکول کې په درېیم جماعت کې ما سکول پرېښی و او بیا مې مدرسه شروع کړې وه د عزت د وجې. خو چې کله زه ډېره زیاته مجبوره شوم او زما ورور به مور او پلار سره جنګونه کول نو ما یو ورځ الله تعالی په سجده پرېوتم او یو سوال مې وکړو چې یا الله زما نه هلک ساس کړي. همدغه رنګې الله تعالی زما سوال قبول کو او زما نه یې هلک ساس کو او زه اوس د الله تعالی نه ډېر دومره خوشحاله یم او ډېر ته خوشحاله یم چې زما نه الله تعالی هلک ساس کو او زه الله تعالی ته صرف هم شکر سجدې وکړم دا کمې دي ځکه چې الله تعالی ما ته یو داسې حیثیت راکړو چې زما نه د جینۍ لباس کوز شو او ما ته یې د هلک لباس راکړو. نو دوستانو دا الله تعالی کرشمې یو ځای کې نه دي ښودلي ډېرو ځینو کې ښودلي دي خو مونږ د الله تعالی د کرشمو نه مغروره وو ځکه چې مونږ الله تعالی ته ډېر زیاته توجه نه ورکوو. څومره هم مونږ الله تعالی ته توجه ورکړو الله تعالی به مونږ ته توجه راکوي. دوستانو که زمونږ دا ویډیو خوښه شوې وي زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې انشاءالله خامخا وخی چې زمونږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسي. والسلام.